البلد اهمیت بیان کړو چې د دې اهمیت څه دی. اوس طول البلد لفظي معنا دی د کلي اوږدوالی. بلد کلي ته ویل شي اوږدوالی او دلته کې مراد د دنیا اوږدوالی دی. کوم شی چې اول فرض کړی شي هغه ته طول وي، کوم دویم مرتبه کې فرض کړی شي نو هغې ته عرض وي، او کوم دریم مرتبه کې فرض کړی شي نو هغې ته عمق وي. نو د دنیا طول مشرق او مغرب کې چې کوم فاصله ده دې ته طول البلد وایي، او عرض البلد چې دی د شمال او د جنوب کې چې کوم فاصله ده دې ته عرض البلد وایي. دا خو د دوی تعریفات شو. اوس د طول البلد او د عرض البلد تاریخ او صفر درجه به د کوم ځای نه شروع شي. پخوا زمانه کې د دنیا جغرافیه ایشیا، یورپ، افریقا هغه پورې موقع دنیا چې د جغرافیه چې دی دا صرف ایشیا، دا اوس ایشیا دی او دا افریقا دی او دا یورپ دی. مطلب صرف دا خبره دی. دین علاوه دنیا چاته نه معلوم. بل طرف ته په دې کې آسټرالیا دی، د دې علم چاته نه چې دا دغسې یو بریاعظم دی. لاندې طرف ته دا امریکا د جنوبي شمالي د دې علم چاته نه چې دا دنیا کې موجود دی. د دې وجې نه دنیا جغرافیه به صرف په دې لپاسنۍ په دې حصه کې. نو اوس طول البلد کې یونانیانو د طول البلد شروع کړی و د جزایري خالدات او دا جزایري خالدات د افریقي په آخري سر باندې دوی طول البلد د دې ځای شروع کړی. پوه شو دې باندې د افریقي آخر حد نه طول البلد شروع کړی. نو دوی وایي چې طول البلد د دغه ځای شروع کېږي او 360 درجې بیا دې ځای ته رسېږي. نو صفر درجه د دوی په نس دا وه. په دې خبره پوه شوې. دویم نمبر کې د هندوستان کې د دې شی رواج و چې هندوستان کې د دې رواج و نو هغو صفر درجه سریلنکا حساب کړی سرندې، او هغو خو د مغرب نه مشرق طرف ته حساب کړی او دوی د دې ځای نه مغرب طرف ته حساب کړی. دوی وایي چې صفر درجه دا دی. بیا مسلمانانو په دور کې مسلمانانو خو دا تجویز و چې صفر درجه به بیت الله شریف صفر درجه به بیت الله به مقرر کړو. د دې نه طول البلد عرض البلد طول البلد چې د دې نه اخوا دېخوا شي. لیکن داسې تجویز و عمل چا نه وکړ. په عمل باندې صرف انګریزان پوهېږي او مسلمانان یا نور خلک پوهېږي. بیا کله چې په دې دنیا باندې اقتدار د انګریزانو راغی لکه دا فرض و لکه دا منصوبونه خو دې ورته چې دې لکه سوچ دا کړی و هغه وخت کې د دې دا لکه دا متداخل چې دا چې ټول دنیا مرکز دی چې ځکه دا د دنیا دا تجویز کړی و چې دا فرض دی چې دا شو د دین او باقي داسې وی. لیکن د دې لپاره عملي دوی څه کار نه وکړی. عملي کار کله وکړه چې انګریزانو کله چې په دې دنیا باندې حکومت راغی. امریکا دریافت شو، په استرالیا باندې دوی حکومت شو، په نیوزیلینډ باندې دوی حکومت شو، دنیا په مختلف ځایونو باندې دوی حکومت شو. نو هغه کې دا به وي چې د برطانیې په حکومت باندې نور غروب نه کېږي. خو یو ځای کېږي، د هغه ځای نه بل ځای کېږي، د هغه ځای نه بل ځای کېږي، د هغه ځای نه بل ځای کېږي، بیا داسې کېږي. نو انګریزانو چې قبضه راغی نو دوی د دې فیصله وکړه. دوی چې دی دوی په وخت باندې دوی په 1884 کې په 1884 کې برطانیې بین الاقوامي کنفرانس په برطانیه کې و د ساینسدانانو، او هغه کنفرانس کې دا فیصله وشو چې د طول البلد به د کوم ځای نه شروع کوو. نو چونکې د دې ځای خو دوی خپل اهمیت ورکوو نو دوی وایي چې طول البلد به شروع کوو. صفر درجه به ګرینویچ په حساب دا ګرینویچ چې دی په دې باندې یو کرښه تېرېږي، دا د درجې ځای دی. د دې ځای نه به شروع کوو صفر درجه به دا وي. اوس د دې نه دوی یو اساني وکړه. پخوا خو دا و چې د دې طرف نه داسې ځي نو چې ځي چې واپس هغه ځای له راځي نو 360 درجې به وشي. خو دوی وایي دلته کې بل طرف ته د امریکې اهمیت هم
نو دوی داسې ووایي چې د دې ځای نه به 0 درجه حسابو یو طول بلد شرقي به یې کوو او یو طول بلد غربي به یې کوو نو شرقي دپاره ای به لیکو ای ایسټ او د غربي دپاره به ډبلیو لیکو ویسټ نو یو طول بلد غربي شو بل طول بلد شرقي شو نو 360 دا به نیم کو نو 180 درجې به داسې حساب او 180 درجې به داسې حساب دوی په دغه کنفرانس کې دا فیصله وکړه نو 0 درجه دوی مقرر کړه چې دا ګرینویچ دی په دې خبره پوه شوې بل دا عرض البلد چې دی عرض البلد دا یونانیانو مقرر کړی خط استوا اوس هغه پاتې کړی دی چې داسې هغه متعین ځای وکړه اوس د دې نه دې ځای پورې نوې درجه ده د دې ځای نه دې ځای پورې نوې درجه ده ټیک شو چې هغه طرف ته هم نوې درجه او نوې درجه نو دا په خپل ځای باندې برابر دی په هغه کې څه فرق نه شي عرض البلد د کوم ځای شروع کېږي 0 درجه به صحیح خط استوا هغه نه هم یو شمالي دی بل جنوبي دی دا بل طرف ته دا شمالي دی عرض البلد شمالي او کوم طرف ته دا عرض البلد جنوبي نو طول البلد او عرض البلد لپاره 0 درجه دوی داسې مقرر کړه په دې خبره پوه شئ اوس په ټوله دنیا کې دا حساب چلی عرض البلد 180 درجه او طول البلد نه عرض البلد ته هم 180 نه دی هغه 300 دی خو هغه په میز کې دلته کې قطب دی نو د دې خط استوا نه قطب ته 90 درجه شو د دې قطب نه خط استوا ته 90 درجه شو د خط استوا نه لاندې قطب ته 90 درجه شو لاندې قطب نه خط استوا ته بیا 90 درجه شو دا 360 درجه دا هم یو دایره ده هغه بل هم دایره ده دا هم دایره ده خو دلته کې په میز کې فاصلې غټ غټ دي دمځای پکې شته دلته دمځای وي نو دا اوس د دې په میز کې دا 90 درجه شو اساني شو تاسو په دې خبره پوه شئ نو طول البلد او عرض البلد خطوط دغه دي نو د یونانیانو د عرض البلد ابتدا د قطبین نه شروع کړو لکه خط استوا مقرر کړو او خط استوا نه قطب شمالي او قطب جنوبي په دې طریقه سره دوی تقسیم کړو یونانیانو یو بل تقسیم هم کړو 7 اقلیم دا ټوټه زمونږ دا ټوټه چې دا دوی تقسیم یې 7 کړو دا تقسیم یې 7 ایسي کړو دا نو 10 درجې یو اقلیم لکه 10 درجې دا یو اقلیم شو 10 درجې دا بل اقلیم شو 10 درجې 70 پورې دا او 70 نه اخوا کرامت نو د دې چې هغه تقسیم په دې طریقه سره کړو 7 اقلیم نو دې په خاصه معنی کې 7 اقلیم دنیا به حساب ده هغه هم تقسیم فرضي خطونه هغه فرضي خطونه حساب کړو نو په دغه بنیاد باندې 7 اقلیم دا 7 ولې کړو د دې د 7 کې د پر اصل وجه دا دي مسلمانانو په دې کې لاس دی لکه 7 سماوات الارض مثلهن لازم کې چې د دغه عمر شان نو دې وی چې د زمو کې هم ست دي نو بل زمو ست په نشي کې دا په حصہ کې څو کې تقسیم پوه شو دې باندې نو 7 اقلیم دوی تسې کړ بیا جدید طور سره د دې بر اعظم حساب کړی شو حساب وکړل شو نو دا بر اعظمونه هم ودی وو بر اعظمونه یو په دې کې افریقا دی بل په دې کې ایشیا دی بل په دې کې یورپ دی درې دا شو او دور په دې کې د دې طرف ته امریکا کې امریکا شمالي او امریکا جنوبي نو 5 شو او یو استرالیا دی 6 شو او بل انټارکټیکا دی دا انټارکټیکا دا دی دا سپین غونډه دی په قطب جنوبي باندې هغه غیر آباد د فلال په اته کې وره خدا حرامین د قبضه لپاره زی الته او الته کې موږ تحقیقونه کوو تحقیق نشته خو قبضه کوو مقصد نشپک میشته اتکار کیږي چې شپږ میاشتې هلته کې ښه موسم روزي ګرمي موسم خو شپږ میاشتې وروسته بیا تیارې شپې او یخني واورې نو بیا دوی تښتي دوی د هغې دپاره فلمونه هم جوړ کړی چې انګریزان د هغې دپاره هلته سپید هلته سپید ډېر چلي نو هغه سپی د دې نه سړي د سپي هلته پاتې شوی واپس راغلی امریکې ته راغی نو د دې سپی پاتې شوي د سپي دپاره دی دلته کې جهاز ونیو نو خصوصي طور ته لاړه نو هلته کې هغه ژوندی و سپی نور سپي به مړ کېده او دوی به باقاعده د خپل ملګرو خیال به یې کوه
دوی به هلته خوراک دپاره داسې کار کول چې مرغۍ په هوا باندې واوړېدل نو دوی به ټوپ کړو هغه به خوراک د بل څه شی نه و که نه واوړېدل نو په دې طریقه سره هغه ځان بچ کړی و نو دوی شپې لکه دوی دا تل راته کوي دا بر اعظم دی مستقل دا ټیکه دا قانون نو په دغه لحاظ سره اوس هم وو بر اعظمونه اوس هم او پخوا زمانه کې چې کوم دی دوی به دا داسې وي پوه شو دې باندې اوس په دې عام نقشو کې هم د 10 درجو دپاره یو کرښه ده د خط استوا مساوي 10 درجې وروسته یو خط یو کرښه فرضي 10 درجې اخوا بل دي خطوط د طول البلد دي پوه شو دې باندې نه دا فاصله خو دا طول بلد شو که نه فاصله دا طول بلد شو خو په دې فاصله باندې کوم کرښې راغلي هغه عرض البلد دا کرښې چې دی دا د عرض البلد د تعین دپاره دی عرض البلد د تعین دپاره لکه اوس دا پاکستان دی دا پاکستان دی نو موږ د دې ځینې چې تعین کوو نو 10 درجو کې یو کرښه 10 درجو کې بل کرښه موږ به دا وایو چې 10 20 30 او 40 نو 40 د پاکستان نه اوړي تاجکستان ته ځي نو د دې وینا تقریبا 32 کې 32 عرض البلد زموږ د پاکستان د دې ملاکنډ چې دی 32 دی عرض البلد ټیک شو چې او د دې ځینې حساب او طول البلد د هغه ځینې حسابېږي چې د هغه ځینې حسابېږي نو دا 72 کې 10 هغه هم داسې کرښې دي 10 کرښو کې یو لکه 10 درجو کې یو کرښه بیا 10 درجو کې بل کرښه نو په دغه لحاظ سره 72 درجې نو عام په دې کتابونو کې موږ چې وایو نو طول البلد 72 دی او عرض البلد 34 دی یا 35 دی دا په دې وجه سره وایو چې عرض البلد د خط استوا نه موږ خپل ځای ته حساب او طول البلد چې دی دا د هغه ځای نه د دې چې کوم ځای دی هغه ځای په دې خبره پوه شوې اوس دا به وروسته هم راځي چې دې ټیم دپاره مرکز هم دغه ځای ورلډ ټیم دپاره عالمي وخت دپاره دا ځای مقرر کړی 0 درجې ده ګرینویچ اوس به ټول جهازونو دپاره وروسته به راشي بین الاقوامي کارونو دپاره ټیم هم هغه مقرر ګرینویچ ټیم مطابق هغه به د دې سره کوم وروسته به راشي او دا خبره وشو دا BBC کې چې وایي ګرینویچ ټیم یاري وخت او دا دغه ټیم دی دغه ځای ټیم دی دا ټیمونه اصل کې یو مقامي دی بل معیاري دی بل عالمي دی مقامي ټیم لکه زموږ د ماښام سهار څه ټیم کېږي دا د دې مقامي دی هغه وروسته راځي معیاري دا دی چې حکومت یو مقرر کړي د پاکستان معیاري وخت دا دی پاکستان یو وخت کله دا اوس کراچۍ دپاره هم دا وخت دی زموږ دپاره هم دا وخت دی لوګیر دپاره دا دی ګوادر دپاره هم دا دی په دې کې یو یکجهتي ده په دې کې موږ یو بل سره ملاوېدل موږ ته اسان دي معیاري وخت دی او بین الاقوامي وخت عالمي وخت چې دی هغه دی چې ګرینویچ دی هغه د خلایي دپاره زموږ د یو بل سره د رابطې دپاره جهازونه یو بل سره ځي یا بین الاقوامي کانفرنس دی یا بین الاقوامي امور دي د هغې دپاره دا ټیم ګرینویچ دی پوه شوې دې باندې نو دا ګرینویچ هغې ته ګرینویچ ټیم هغې ته BBC هم دا خبره ذکر کوي بیا نور دنیا خلک چې دی هغه سره ځان برابروي چې زما ټیم او د دې ټیم کې څومره فرق دی لکه زموږ د پاکستان عالمي معیاري وخت او د ګرینویچ ټیم کې 15 ګنټې فرق دی موږ دلته کې چې ټیم برابرولو کې 15 ګنټې داخلي حاصل کوو هغه وروسته راشي خو نن تاسو ته صرف دا دونه خبره دې وویلی شو د خط د تاریخ هم پاتې شوی دی چې طول البلد او د عرض البلد تاریخ څه دی دې د کوم ځای نه شروع شوي دی ولې شروع شوي نو طول البلد د ګرینویچ نه شروع شوی دی جس کی لاٹھی اس کی بھینس حکومت داغون جو هغه خپل ځای مقرر کړی اوس که زما وی نو ما به بیت الله شریف ویلی چې ټول بلد عرض البلد د دې ځای نه شروع کېږي ځکه د ټول دنیا دپاره مرکز هم دا دی د ټیم دپاره هم دا دی لیکن بدقسمتي دا دی چې مسلمانانو ته خوراک څښاک کې لګیا دي او د دې خبرو خیال نه کوي او دوی په دې خبرو پوه شوې دې باندې بس دی
دا و مفتي سردار فیضي رحمت الله علیه د فلکیاتو هغه وضاحت او بیان موږ ته وکړو. درجه سابعه اومه درجه وه زمونږه، او دا به مونږ یو ځای کې ناست وو د شپږمې درجې په کلاس کې 11-15 منټو دپاره.